ډیر مرګري دا پښتنه کوي چې پی ایس ایل به دوباره کله شروع کیږي، میچز به دوباره کله شروع کیږي. په دې ویډیو کې د پی ایس ایل چې کوم نوی اپډیټس راغلي دا غي د شروعات حواله سره پاغه باندې تفصیلا خبره کوو. پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل منیجمنت همیشه غلط فیصله کړې دي. د پی ایس ایل به هیڅ کله هم نو سسپند شوی، کله به هم دا نو ملتوی شوی، کله به هم نه دا کینسل شوی نو کچري د پاکستان کرکټ بورډ یا د پی ایس ایل منیجمنت فیصله ټیکوي. پاغه باندې خیر په دې ویډیو کې خبره نه کوو. ډیر مرګري دا پښتنه لري چې پی ایس ایل به کله شروع کیږي. نو دا غي حواله سره چې کوم اپډیټس راغلي دي پاغه باندې په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. ټول لومبنه خو چې کله دا جنگ شروع شو د پاکستان او انډیا د پېښور زلمی او د کراچي کینګ چې کوم په اسلام آباد کې میچ او هغه څنګه ملتوی شو، نو هغه په هغه شپه باندې هاک آی ټیم چې ولا ویل شي، هاک آی ټیم دا کوم ریویو چې لکه مطلب اوټي نټ اوټي بیټسمن ریویو والی یا بالرانو ټیم نه ریویو واغشتل شي، نو دغه ریویو په سکرین باندې خول د دې یو ټیم چې هغه له هاک آی ټیم ویل شي. هغه هاک آی ټیم د پی ایس ایل چې کوم هغه د انګلند ټیمو د انګلند نه راغلو. نو چې کله د غړومبنه میچ کینسل شو، نو دغه د هاک آی ټیم د انګلند ټیم د پی سی بی د اجازه نه بغیر خپل سامانونه چې کوم دي پیک کړل. هاک آی ټیم چې خپل سامانونه پیک کول شروع کړل، نو البته څومره هم غیر ملکی کریوزو، مطلب چرته کیمرامین یو غیر ملکی دی، چرته یو بل سافټویر انجینیر د غیر ملکی دی، یا یو سکور کارت والا دی هغه غیر ملکی دی. نو هغه چې قتل چې هاک آی ټیم خپل سامان پیک کړي، نو هغه ټول غیر ملکی چې څومره هم کریو ممبرز او هم ټول سامان پیک کړو. پس وجه باندې چې وی بس پی ایس ایل لاړو ختم شو، مونږ زو د پاکستان نه خوځ. پاکستان کرکټ بورډ کوم غلطه فیصله شروع کړې. د پاکستان کرکټ بورډ د بنگلاديش سره سیریز 25 مئی نه شروع کېدو، خو چون کې پی ایس ایل سسپند شو، نو دغه سیریز هم مطلب په داسې پوزیشن کې چې هغه هم سسپند کېدو ولده. نو تاسو لپاره پته پاکستان کرکټ بورډ بنگلاديش له سویل دي. پاکستان کرکټ بورډ بنگلاديش له چې تاسو مخکې پاکستان ته راشئ. مخکې بنگلاديش ټیم په 21 تاریخ باندې پاکستان ته راتلو، په 21 مئی باندې، او ډومبنه میچ په 25 تاریخ باندې. خو اوس ول پاکستان کرکټ بورډ وایي چې تاسو 21 تاریخ نه مخکې راشئ، تاسو په 20 باندې راشئ. ځکه په 19 تاریخ باندې د بنگلاديش د ټي 20 ټیم په یو ای کې د یو ای ټیم سره میچ ته په شارجه کې، یو په 17 شارجه کې میچ ته، یو په 19 باندې چې دای میچ وکي، نو بیا په 21 تاریخ باندې پاکستان ته روانېدل. نو اوس ول پاکستان کرکټ بورډ وایي نه چې تاسو په 19 تاریخ میچ وکي، نو په 19 تاریخ میچ نه پس په سبا په 20 تاریخ را روان شي، او په 21-22 تاریخ باندې موږ د پاکستان او د بنگلاديش رومبنه ټي 20 میچ کو موږ غواړو چې دا سیریز زر ختم کو. اوس سیریز ولې زر ختمای؟ اوس پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې کم د هاک آی ټیم د کم چې غیر ملکی کریو ممبرز دي، کم چې غیر ملکی براډکاسټر دي، چې دای پاکستان تراشي د بنگلاديش سیریز د پاره، نو موږ به ایثار کو ورپسې به ډایرکټ پی ایس ایل هم شروع کو. د بنگلاديش سیریز به زر ختم کو، یو ورځ دوه پکې وقفو کو، ورپسې به ډایرکټ پی ایس ایل شروع کو. نو دا کم چې غیر ملکی کریو ممبر براډکاسټر ټیم راغلی وي، نو دی موږ پاکستان کې ایثار کو پی ایس ایل لپاره هم، لکه دای وای موږ په یو تیر باندې ډبل شکار کو. خدای له پته نشته کوس ولا بنگلاديش انکارو کې چې موږ پاکستان ته نه درځو، او راشه چې دا سیریز موږ په شارجه کې وکړو، راشه چې دا سیریز موږ په دوبۍ کې وکړو. نو بیا بسي خو دلته پاکستان چې کوم دی غلطه فیصله کوي. پاکستان کرکټ بورډ یا د پی ایس ایل منیجمنت چې کوم دی دوی غلطه فیصله کوي. اوس بنگلاديش لوي چې تاسو په وخت راشي چې موږ د سیریز زر زرو کو، نو کلته ولغه وي چې موږ خطر د موږ نشو درتل یا څنګه هغه بزر راځي په 20 تاریخ پر راځي او په 21 ولته میچ کې، یا په 21 تاریخ راځي او په 22 ولته میچ کې، ولای به پریکټس نه کوي، ای به د دې کنډیشن سره نه عادت کیږي. لکه تاسو لپاره را چې کله آب او هوا چینج شي یو کس کنه، نو هغه وزن طبيعت خرابي. لکه یو سړی را پاکستان دغه دوبۍ ته لاړ شي، دغه آب او هوا چین شي، نو هغه یو ورځ نیمه طبيعت خرابي، روټي سم نازميږي، سې تیریږي نه، خامخه آب او هوا چین شي. نو څنګه ته یو آب او هوا چینج کېدل، یو پاکستان کنډیشن سره غي خامخه پریکټس نیم بکای، په یو 2-3 ورځې باغی خامخه فټ کېدو د پاره اخلي. نو ته په 21 را غواړو په 22 ول ټي 20 میچ کې، نو په دې وجه باندې کې دیشي بنگلاديش ټیم له هم انکار وکي چې ورو موږ پاکستان ته نه درځو، کو پتا سو دومره ایبتی دوبۍ لراشه چې دا سیریز دوبۍ کې وکړو. نو بیا پاکستان کرکټ بورډ سره ماتي نوي، بیا به سره جواب نه ویږي. نو دا پاکستان کرکټ بورډ فیصله دي چې دوی وایي موږ په یو تیر باندې ډبل شکار وکړو، د هاک آی ټیم به د بنگلاديش سیریز تر وګړو، نو بنگلاديش سیریز به موږ سره وکړو، ورپسې به ډایرکټ موږ یو ورځ واپس ورپسې ګیپ ورکو، ورپسې پی ایس ایل هم سکیجول کو، په پاکستان کې پی ایس ایل هم وکړو. د پی ایس ایل لا تر اوسه پورې کنفرم ډیټ نه دی اناونس شوی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس او پی ایس ایل حواله سره چې کله هم اپډیټس راځي، نو ان شاء الله زه به در سره شریک کوم. ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو. والسلام.